بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د حضور په روضه کې خواږي د ریاض الجنه نه په یو څو قدمه فاصله کې ان شاء الله ډېر زر ده چې دننه اوس په دغه ګیټ باندې موږ ورتلو. خو زه لږې خبرې 400 والے سره کوم. د ایمان سوال خلک کوي، الله پاک په مقابلې ولې چې الله دې ځای ته راوستي نو الله نه همدغه سوال دی چې خدایه ایمان مضبوط کړي. خو دې وخت کې د 400 په بدخالۍ باندې ډېر افسوس دی او د خپل رب نه همدغه سوال دی چې خدایه په تنګي کې دارې میاشت وشوه، ډي سپي نشته، ډي سي نشته، ټیمو نشته، په شب قدر کې ډي سپي نشته، په سرډیرو سرکل کې ډي سپي نشته، اوس ورپسې ډي پي او هم نشته. نو خدای زموږ په ذله باندې رحم وکړي. د خپلې ذلې دپاره خصوصي سوال کوم، یو داسې ذله کې ژوند کوو چې د هغه ځای د سیاسي خلکو په مخ څپېړه ده. نو په دغه روزه کې د خپل حبیب نه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دغه در کې د الله د دغه حبیب نه د دغه جانان نه په دغه روزې په خوا کې د خپلې ځلې دپاره خصوصي دعا چې یا الله لاول خو زمونږ د ملک حکمرانانو ته هدایت وکړي چې قام طرف ته توجه شي، بیا د صوبې چې هغه وزیر اعظم د 400 دی او بیا ضلع یې داسې تباه و برباد د دې وخت کې چې نه ډي پي او نه ډي سپیان د الله په قدرتونو ضلع چلیږي. د امنامان پکې ډېر بد حال دی. الله مې یو دعا قبوله کړه چې زه د ضلع هغه یو سړی لاړه ښه په تاڼو کې تاڼېداران نشته. نو په دې موقع باندې ما دې ځای کې دا خبره ضرور کول غوښتل چې د خپلې ټولې ضلع 400 ځکه چې زه 400 والی یم او د خپلې ضلع دپاره سوال کوم خصوصي چې یا الله زموږ په ضلع باندې رحم وکړي. خدایه زموږ په ضلع باندې رحم وکړي. یا الله زموږ په ضلع باندې رحم وکړي. یا الله زموږ په ضلع باندې رحم وکړي. خدایه د خپلې ضلع دپاره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د روزې په خوا کې د ریاض الجنه په خوا کې یا الله زموږ د ضلع خلک ډېر امتیاز ځپلي شوي دي. یا الله د ادارو سیاست لري کوي. یا الله چې کوم بیروکریټ د قام سره زیاتې کوي، کوم افسران د قام سره زیاتې کوي، نو خدایه تنخوا اخلي، د هدایت دعا خو ورله نه شو کولی. خدایه ته ولې سزا ورکړي، ته ولې سزا ورکړي، ته ولې سزا. دا ریاض الجنه ته دا دغه ځای کې یو دغه کېنو دغه کسان چې فارغه شي بیا به زمونږ نمبر وي، بیا به موږ ځو دا خلک چې لاړ شي بیا به موږ ځو هلته هم انشاءالله د خپلې ضلعې دپاره خصوصي نفل کوو، نوافل وکړو چې زمونږ په ضلع باندې خدای پاک رحم وکړي. دلته کې مې دا څو خبرې کول غوښتل چې هغه د جنت ټوټه چېرته چې به موږ نقل کړو هغه